نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګری تاسو کړو چې خزا خپل خاوند ته زکات ورکول شي او کنه، چې خاوند فقیر وي مستحق زکات وي، نو خزا خپل خاوند ته زکات ورکول شي او کنه. همدک کشان خاوند مالدار دی نو دا خپل خزه ته زکات ورکول شي او کنه، چې خزه فقیر وي او مستحق زکات وي. صاحب د هدايه فرمای ولا الامراته للاشتراك في المنافع عادة ولا تدفع المرأة الى زوجها عند ابي حنيفه رحمه الله. عام طور سره د خزه او د خاوند منافع او ضرورت د مشترک وي، نو د دې په وجه باندې خزا خپل خاوند ته اگر کو فقیر وي زکات نشي ورکولې، خاوند خپل خزه ته اگر کو هغه فقیر وي مستحق زکات وي زکات نشي ورکولې. السلام.